الحمد لحضرة الجلالة، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم مسلمانانو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې په امت باندې کوم حقونه دي، هغه کې اولنې حق چې هغه اتباع او تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. د هغې متعلق خبره مونږ کړې وه چې په ټول امت باندې څنګه چې د الله رب العزت اتباع او تابعداري فرض او واجب ده، دغه رنګې په ټول امت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري کول هم لازم دي. زما عزتمندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع د عامو حکماو یا بادشاهانو په شانتي اتباع او اطاعت مقصود نه دی چې هغه په زور او په جبر سره، بلکې هغه اطاعت مقصود دی چې د هغې سره په زړه کې محبت هم وي. د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت دپاره دا ضروري ده چې د انسان په زړه کې به د نبي علیه السلام سره مینه محبت او دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حقونو کې دویم حق دی په امت باندې. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه بغیر د هغوی اطاعت کول دا هم معتبر نه دي د الله په نسبت. دې وجې نه په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې هم ډیر زور اچولی شوی دی، او په هر مسلمان دا واجب او لازم ګرځولی شوي دي چې د ده په زړه کې به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هر چا نه زیات محبت، تر څو پورې چې د یو انسان په زړه کې د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل ځان، د خپل اولاد، د خپل مور او پلار د ټولو انسانانو نه زیات محبت نه وي، تر هغه وخت پورې د دې انسان ایمان کامل نه دی. دغه وجه دا چې امام بخاری رحمه الله مستقل باب قائم کړی دی صحیح البخاری، باب حب الرسول من الایمان،
دا باب دې په بیان د محبت د دې خبره کې چې محبت د رسول صلی الله علیه وسلم دا د ایمان حصہ ده او په دې باب کې هغه احادیث راوړي دي کوم چې د نبی علیه السلام سره محبت کول د ایمان د پوروالي دپاره په هغې کې شرط ګرځولی شوی. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. دا روایت امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان کی نقل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی پتاسو کې یو کس تر هغه وخت پورې کامل مومن نشي جوړید تر څو پورې چې ته زه خپل پلار خپلو بچو او ټولو خلقو نه زیات محبوب نشم. د بخاري شریف په یو بل حدیث کې یو صحابي فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناس او دوی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لاس نیولی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اذا اللہ رسول تاسو ما ته د هر شي نه زیات محبوب یی مگر د خپل ځان نه علاوه یعنی خپل ځان نه ډیر محبوب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل لا والذي نفسي بيده نا اے عمر دا سیندا زما دی قسم په هغه ذات باندې چې چا په قبضه کې زما ساده ستا ایمان تر هغه وخت پورې نشي کامل کېده حتی اكون احب الیک من نفسک تر څو پورې چې زتا ته خپل ځان نه هم ډیر محبوب نشي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته بیا فرمایل فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قسم په الله وسرات تاسو د خپل ځان نه هم ډیر محبوب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الآن یا عمر اے عمر وستا ایمان کامل شو. دې حدیثونه معلومیږي د په هر مسلمان باندې د ایمان د پوروالي دپاره دا واجب دا ضروري ده چې د په زړه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هر چا نه زیاته مینه وي نو بیا به د ایمان کامل. د یاد سات کوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې په تاسو کې تر هغې پورې یو کس کامل مومن کېدی نشي تر څو پورې چې زه هغه ته د خپل والد نه یعنې پلار نه د بچي نه او د ټولو خلکو نه زیات محبوب شوی نه یم. د یو اعتراض او سوال دا راسي که چرته د حدیث ظاهري الفاظ او معنا ته وکتلی شي بیا خو هیڅوک هم کامل مومن نشي کېدی. ځکه بعضې وخت انسان د خپل اولاد مور او پلار او بیبي سره دومره ډېر محبت وي چې د هغې د وجې نه بې حاله کېږي. حالانکې دومره ډېر محبت خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره نه وي بیا خو په کار ده چې د حدیث په رڼا کې دا سړی مومن نشي. جواب علما فرمایي د محبت غټ په قسمونه دي. یو محبت طبعي یعنی غیر اختیاري محبت او دویم محبت عقلی یعنی شرعي محبت. محبت طبعي هغې ته وایي چې د انسان په طبیعت کې اغېږلی شوي او د په اختیار کې نه وي. دې محبت دپاره د پیدا کېدو وجه نږدېوالی چاته یا د چا جزئیت او بعضیت یعنی یا د ده نه څوک پیدا یا دی د چا نه پیدا لکه د مور و پلار سره محبت خپلو بچو سره محبت یا د خپلې بیبي سره محبت. چونکې دا قسم محبت د انسان په اختیار کې نه وي بلکې غیر اختیاري وي نو ځکه د انسان نه د داسې قسمه محبت مطالبه هم نشي کولی.
او په حدیث کې هم د انسان نه د دې قسم محبت مطالبه نه ده شي وجه دار چې دا د انسان د طاقت نه بهر دی او الله رب العزت هیڅ انسان د طاقت نه زیات نه مکلف دی الله رب العزت فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی هیڅ چاته د هغه د طاقت نه زیات تکلیف نه ورکوي او دویم محبت عقلی دی قاضی بیزاوی رحمه الله هغه فرمای محبت عقلی هغه ته وایي چې عقل سلیمه یعنی صحیح عقل د هغې سره د محبت کولو تقاضا کوي او دا غواړي چې د دې سره د محبت وکړی شي اگر چې ظاهرا په دغې څیز کې نفع او نقصان دواړه ښکاري لیکن د فایدې په صورت کې به عقل صحیح د هغې سره د محبت کولو تقاضا کوي لکه مریض چې طبعا دوایي نه خوښوي عقل دا وایي چې د خوړلو تقاضا کوي عقل د دوایي د خوړلو تقاضا کوي یا مثال په طور باندې انسان په وجود کې څه سخت بیماری ولګي چې هغه د هغې علاج د اپریشن نه بغیر نه کېږي ډاکټر ورته وایي اپریشن بدله اوس د انسان دا نه خوښوي خو عقل ورته دا وایي چې دا کول پکار دی او دی د هغې سره محبت نو خلاصه دا چې عقلي محبت هغې ته وایي چې عقل د یو چا سره د محبت کولو ګواهي ورکړي او عقل دا وایي چې په دې کې زما خیر دی او علامه ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې ذکر کړي په دې حدیث مبارکه کې کوم محبت ذکر شوی دی نه مراد عقلی محبت او دا محبت د مقابله او د ټکراو په وخت کې معلومیږي مثلا یو طرف ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی او سنت بل طرف ته د مور پلار د اولاد یا د بیبي تقاضا ده د هغوی یو حکم دی او خبره ده چې هغه د دې په خلاف باندې اوس په دغه وخت کې به د انسان پته لګي چې دا انسان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه حکم پوره کوي او که د مور پلار د اولاد یا د بیبي حکم پوره کوي که په دې وخت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم ومنو د مور پلار د ښځې او د بچو د هغو حکم او خبره یې پرېښوده د هغو تابعداري یې ونه نو د ده محبت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره زیات او دا د کامل ایمان نښه ده خو که په دغه وخت کې د الله د رسول د حکم خلاف او نافرماني وکړه د پلار حکم یې ومنو د مور یې ومنو د بچي یې ومنو یا د ښځې د هغې تابعداري وکړه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم اشاعت وغورځ نو معلومیږي دا چې په ده باندې طبعي محبت زورور دی عقلي محبت چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره په کارو هغه نشته د ایمان کامل نه دی د په ایمان کې کمزوري ده زما عزتمند علماء کرام فرمایي کله چې انسان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره عقلي محبت اختیاري محبت کمال درجه ته ورس انتها ته ورسیږي نو دا بیا طبعي محبت د دې په مقابله کې هیڅ نه دی د دې هغه محبت دا د طبعي محبت نه زیات دي دا د هغې په مقابله کې مخکې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم محبت هغه هم حب ایمانی دا داسې محبت چې د هغې په مخ کې حب طبعي یعنې د مور و پلار او د بچو د محبت هیڅ حیثیت نه و پات بلکې د نبي علیه الصلاة والسلام د محبت په وجه دوی د خپل ځان خپلو بچو خپلو والدینو قربانۍ ته هم تیار حضرت علي کرم الله وجهه نه چا پوښتنه وکړه ستاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره محبت دوی ورته وفرمایل په الله مې د قسم مې چې نبي علیه الصلاة والسلام مونږ ته د خپلو مالونو د خپل اولاد د خپل مور او پلار او د سختې تندې په حالت کې د یخو اوبو نه هم زیات محبوب او واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه او دغه عقلي محبت دغه شرعي محبت دا اختیاري مینه محبت دا کمال د درجې ته رسېدلې وه چې د دې په مقابله کې د طبعي محبت هیڅ حیثیت نه لکه د اسلام اولنۍ غزا د کفر او د اسلام اولنۍ جهاد
غزوه بدر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود د زوی عبدالرحمن لا تر اوسه مسلمان نو بیا وروسته مخلص مسلمان شه هغه د کافرانو طرف نو د کافرانو په لخر کې موجود دی ولګي د خپل پلار د مقابله کولو د پاره आवाज حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام اجازه وغوښته چې د دې مقابله وکړي او ختم کړي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورنکړو بیا یو ورځ وروسته بیا یو ورځ د عبدالرحمن خپل پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل لاره په جنګ بدر کې ته زما د غشي او د تورې لاندې راغلی وې او ما ختمولی شو چونکې ما ستا د عزت او د حرمت خیال اوس چې پلار مې یې نو ځکه مې در باندې ګزار ونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل بچیا چونکې ته په دغه وخت کې په حالت د کفر کې وې او د کافرانو سره ملګری وې که چېرته زما د تورې د ګزار د لاندې ته راغلی وې نو ما به د نبي علیه الصلاة والسلام د محبت په وجه ته ژوندی نه وې پرېښودی هم دا یقیني خبره ده چې عزوي محبت زیات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت په وجه د هغې هیڅ پروا ونه سات او د دوی عقلي محبت دې اندازې ته رسېدلی و چې هغه په طبیعي محبت باندې غالب شو دغرنګې دا واقعه اکثر مفسرینو د سورة المنافقون د لاندې ذکر کړي دغرنګې محدثینو د احادیثو په کتابونو کې په تفصیل سره ذکر کړي ده مختصر به ذکر عبدالله بن ابی ابن سلول د مدینې منورې د منافقینو سردار د یو زوی نوم هم عبدالله بن ابی بن سلول دا عبدالله تر دې عبدالله بن ابی بن سلول د ده زوی او دا ډېر مخلص مسلمان او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عاشق په یو جهاد کې د مهاجرینو انصارو په خپل منځ کې څه اختلاف راغی او دا غزا او جهاد داسې و چې په دې کې ډېر منافقین هم شریک د مال غنیمت په تمه باندې نو د عبدالله بن ابی بن سلول کوم چې رئیس المنافقین دی په دې موقع وویل څه اختلاف د صحابو په خپل منځ کې راغی د مهاجرینو د انصار د ویل ان رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل که چېرته موږ مدینې منورې ته واپس لاړ شو نو عزتمن خلق به د دې مدینې منورې نه دا ذلیله خلق خامخا وباسي د مقصد دا و چې موږ مسلمانان د مدینې نه وباسو نو خپل ځان او ملګرو ته معزز وویل او مسلمانانو ته ذلیله وویل دا خبره نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه تپوس نو دې منافق رئیس المنافقین د دې خبرې نه انکار وکړ الله رب العزت وحی نازله کړه او الله رب العزت پورا سورة المنافقون نازل په دې موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغوښت چې د دې منافق سر پرې کم او ختم کم پیغمبر علیه الصلاة والسلام له اجازت ورنکړه کله چې د دې منافق زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ خبر شو کوم چې پر اخلاص سره مسلمان و د الله د رسول عاشق نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړ اذا الله رسول که واقعي تاسو زما د پلار سر وسول غواړئ نو ما ته حکم وکړئ ستاسو بلا د دې مجلس نه پاسېدلي هم نه یې چې زه به پخپله د هغه سر غوڅ کړم او ستاسو وړاندې به یې پیش کړم بیا یې وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم د خزرج ټوله قبیله په دې باندې ګواه ده چې د خپلو والدینو زه ډېر تابعدار او خدمت ګزار هم یم مګر که دوی د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف خبره وکړي نو زه هېڅکله هم دا نشم برداشت کولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکې رحمت للعالمین شفیق پیغمبر دی د پلار د قتلولو نه منع کړو او ورته ویل موږ به ستا د پلار سره د نرمۍ معامله کوو په یو روایت کې دي چې په همدې سفر کې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس مدینې منورې ته روان شو
او مدینې ته نږدې وادي عقیق ته ورسېد. دا د مدینې منورې ته ننوتلو دپاره یو لار او دروازه وه. نو د عبدالله بن ابی منافق دا مسلمان زوی عبدالله رامخته شو او په ټولو سورلو کې خپل پلار تلاش کولو. کله چې د خپل پلار سورلۍ ته ورسېد نو هغه اوښی کېنوله، د هغې کم زنګون چې و په هغې باندې خپه کېښوده او پلار دې وویل قسم په الله ته تر هغه وخته پورې مدینې ته نشي داخلېدی تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته اجازت نه وي کړی او تر څو پورې چې تا صحابه کرامو ته معزز او خپل ځان ته ذلیله نه وي ویلی. پلار چې د زوی دا سلوک ولید چغې کړې ویې ویل هی خلقو دا زما غوندې سردار سره خپل زوی دا سلوک. خلقو دا زوی ملامته کولو چې د پلار مخه مه نیسه او پرېږدئ. د عبدالله رضی الله تعالی عنه اگر چې د مور او پلار ډېر تابعدار او خدمتګزار و، لیکن د نبي علیه الصلاة والسلام سره د محبت په وجه د خپل پلار لحاظ یې هم ونه او پلار یې مدینې منورې ته د داخلېدو نه منع کړی و. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلۍ دلته راورسېده نو تپوس یې وکړو چې دا څه معامله ده. خلقو ورته وویل دا منافق خپل زوی مدینې ته د تللو نه منع کړی تر څو پورې چې تاسو اجازت نه یې ورکړی او تر څو پورې چې د خپل ځان ته ذلیل او مسلمانانو ته معزز نه یې ویلي. نبي علیه الصلاة والسلام چې دا وکتو چې دا منافق د خپل زوی نه ډېر مجبوره دی او د دې مجبورتیا د وجې وویل زه خو د ښځو ماشومانو نه هم ډېر ذلیلی یم، مسلمانان معزز دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا واورېدو نو د مسلمان زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه ته یې وویل دی پرېږده چې مدینې ته داخل شي. دغه عبدالله دغې زوی خپل پلار ته د دې نه وروسته چې د هغه لاره پرېښوده او د مدینې منورې ته داخل شو. سبحان الله. د دې مسلمان زوی په زړه کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت عقلي دې درجې ته رسېدلی و چې د خپل پلار لحاظ یې هم ونه ساتو او دغه د پلار طبعي محبت هم هغه د هغه په منځ کې حایل او مانع نه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دغه رنګې په غزوې احد کې د څه اجتهادي غلطۍ د وجې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم په منلو کې کوتاهي راغلي، مسلمانانو ته سخت تکلیف ورسېد او یا مسلمانان شهیدان شو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک شهیدان شو، سر مبارک یې زخمي شو، په مخ مبارک کې د هغې خول هغه کونډې چې وي هغه ښخې شو او کافرانو د هر طرف نه د نبي صلی الله علیه وسلم باندې د تورو غشو ګزارونه شروع کړل. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دفاع په خاطر د دې مخې ته ودرېدل، د دې لپاره چې د تورې یا غشي ګزار په دې باندې ونه لګي. د هر طرف نه به چې د تورې یا غشي ګزار راتلو صحابه کرام به هغه په خپل وجود را منع کولو تر دې پورې چې صرف د نبي علیه الصلاة والسلام د دفاع په خاطر و صحابه کرام په منځ دوه ټوټې شو او شهیدان شو. حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کول د غشو او د تورو د غزارونو خو دومره محبت یو د الله د رسول سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شان ګرځوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع یې په دې طریقې باندې کوله چې خپل مخ یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مخ مبارک ته مخامخ او شای دشمن ته مخامخ کړه وی که زه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږم او دشمن ته مخ کړمه نو زما شا به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته راشي، یعنې زما شا به د الله رسول ته راشي او دا به د رسول صلی الله علیه وسلم د آدابو نه خلاف. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه په دې موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ولاړو، هر غشی او ګزار به په ده باندې لګېد تر دې پورې چې د په بدن باندې د تورو او غشو او یا ګزارونه او زخمونه وو او د نبي علیه الصلاة والسلام په دفاع کې د لاس ګوتې کټ شوي وي. د دې غزوې احد په موقع باندې کافرانو په شریکه په نبي علیه الصلاة والسلام حمله وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل څوک به زما دفاع وکړي. حضرت زیاد
بن سکن رضی الله تعالی عنہ پنځه انصار صحابه کرام د ځان سره ملګري او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دفاع د پاره وړاندې شو او پورا په بهادرۍ سره مقابله تر دې پورې چې پنځه واړه شهیدان شو. الله بلکې قاضي عیاض رحمه الله په شفا کې د یو انصاري زنانا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو ډېر ناشنا واقعه را نقل کړې ده. فرمایي کله چې په غزوه احد کې مسلمانانو د ډېر تکلیف ورسېد او یا صحابه کرام پکې شهیدان شو، تر دې پورې شیطان دا आवाज وکړو چې نبی علیه السلام وفات شو. نو صحابه کرامو ته د دې خبرې په اورېدو باندې ډېر سخت غم او خفګان ورسېد. کله چې دا خبر خور شو مدینې منورې ته ورسېد، نو زنانه هم پریشانه شو. د حالاتو د معلومولو دپاره د کور نه راووتې یو انصاري زنانه د ام سلیم رضی الله تعالی عنه، هغه هم د کور نه راووته. احد ته نږدې راغله، د خلقو نه یې پوښتنه وکړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دی او په څه حال دی. چا ورته وویل ستا خاوند شهید شوی دی. دی ویل انا لله و انا الیه راجعون. او بیا مخکې روان شو او بیا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حال معلومولو تپوس کوو چې دا راته بیان کوي چې هغه څنګه دی. مخکې روانه ده، چا ورته وویل چې پلار دې شهید شوی دی. دی بیا وویل انا لله و انا الیه راجعون. او د هغې نه وروسته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال د معلومولو تپوس کولو دغه شان روانه ده. مخکې ورته چا ضرور د شهادت خبر ورکړ، دی بیا هم وی انا لله و انا الیه راجعون. او د هغې نه وروسته بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حال پوښتنه کوله. صحابه کرام رضی الله عنهم ورته وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد پر دې تسلی نه کې دا ویلې چې ما ته وښایې خلق ورته په اشاره وښودو چې په هغه ګڼه کې ناست دا په منډه وراله. کله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په لیدلو سترګې یخې شوې نو اطمینان یې راغی، په ارام شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنې ونیوله، ویې فرمایل کل مصیبت بعدک یا رسول الله جلل. ای د الله رسوله ستاسو د لیدلو نه پس هر مصیبت ما ته هیڅ نه دی، یعنې ستاسو د لیدلو نه وروستو هر مصیبت هغه ډېر وړوکی دی. په یو روایت کې دی چې دې زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل ای د الله رسوله زما مور او پلار دې په تاسو قربان، کله چې تاسو ژوندی او سلامت دی نو ما ته د هېڅ چا د مرګ پروا نشته. حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه په مشرۍ کې یو سریه یو لښکر لېږلی و چې په هغې کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه او دا حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې کافرانو په دې باندې حمله وکړه، دوکه ورسره وشو. څه کسان شهیدان سو، څه ژوندي ګرفتار کړو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه امام بخاری رحم الله په تفصیل سره ذکر کړی دا مشهوره واقعات. او د حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنها د شهادت واقعه مفسرینو نور کتابونو په تفصیل سره ذکر کړی. هغه مطلبي زید نقل کله چې حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه د شهید کولو دپاره مقام تنعیم ته راوستی شو او قریش هم د تماشې دپاره راغلي وو، ځکه د مکه مکرمه کې قید او آخر د شهادت فیصله وکړی شو. مقام تنعیم ته راوستی شو، ټول د مکې قریش راغونډ شوي. ابو سفیان چې د قریش سردار و، تر دغه وخته پورې اسلام نو قبول کړی.
هغه هم راغی او حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته ویل انشدک الله یا زید اتحب ان محمدا عندنا الان بمكانك نضرب عنقه وانت في اهلك اے زید زتا ته الله باندې قسم در کوم یا استادا خو خلاص استا په ځای باندې زمون سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من حق قتل کړي وي ته آرام سره په خپل کور کې ناس خدا حضرت زید رضی الله تعالی عنه پزړه کې چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل ځان نه هم زیات مینه محبت نو په دې خبره اورېدو باندې غوسه شو ډېر عجیب جواب ورکړ فرمایل والله ما احب ان محمدا صلى الله عليه وسلم الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانا جالس في اهلي ته چې دا کوم خبره کې دا خو ډېره غټه خبره ده زما دې په الله باندې قسمي زما دا هم نه ده خوښه چې په خپل کور کې د کوروالو سره ناست یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځای کې دی هغه ځای کې دی د هغه په خپه کې ازغې لاړ شي وخت د تکلیف ورسیږي ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واورېد وویل ما رأيت من الناس احدا كحب اصحاب محمد محمدا ما تر اوسه داسې خلق نه دي لیدلي چې د یو چا سره دومره ډېر محبت کوي څومره محبت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د هغه سره کوي یعنې د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هر چا نه ډېره مینه کوي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ په زړه کې هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت چې طبیعي محبت چې هغه د خپل ځان سره محبت دی د هغې نه ورته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیات خوښ او هغه په دې باندې زیات غالب زما عزتمند قرآن حکیم کې هم الله رب العزت دا خبره ښکاره کړې چې په مؤمنانو باندې د خپل ځان مور او پلار او نورو انسانانو په نسبت باندې د ټولو نه زیات حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت فرمایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی علیه الصلاة والسلام په مؤمنانو باندې د دې د ځانونو نه هم ډېر حق لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دنیا کې محبت ساتل دا قیامت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ملګرتیا سره ورځ د قیامت پر انسان حشر د هغه چا سره کېږي چې دنیا کې د چا سره محبت ساتلی د بخاري شریف حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه متى الساعة یا رسول الله اے دا الله رسول قیامت پکلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ما اعددت لها دا قیامت لپاره څه تیارې کړې هغه ورته وویل ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة اذا الله رسول ما د قیامت لپاره خو ډېر منځونه روزي او صدقې د هغې تیارې نه دی کړی ولكني احب الله ورسوله لیکن خبره دا ده چې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوم نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل المرء مع من احب یا انت مع من احببت یو روایت کې دا الفاظ انت مع من احببت تب په قیامت کې د هغه چا سره د چا سره چې په دنیا کې ستا محبت او د مسلم شریف په روایت کې سره دا اضافه هم حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای مونږ د اسلام د راوړل وروسته په بله هیڅ یوه خبره دومره نه خوشحاله شي څومره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې خوشحاله شو چې فإنک مع من احببت چې ته په ورځ د قیامت د هغه چا سره د چا سره دي چې په دنیا کې محبت بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایل
فانا احب الله ورسوله، زه د الله او د الله د رسول سره محبت ساتم. وابا بکر وعمر، او د ابو بکر او د عمر سره محبت ساتم. فارجو ان اكون معهم، زما د الله نه امید دی چې زه به په قیامت کې د هغو سره یم. وان لم اعمل باعمالهم، اگر چې زه د هغوی په شانتې اعمال چې دی هغه ونه کړمه. الله ما عزتمند د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیاري محبت، شرعي محبت، دا د ایمان د پوروالي دپاره شرط. د دې نه بغیر د هیڅ یو انسان ایمان کامل کېدلی نشي. که دې دعوه ډېره کوي چې زما ایمان کامل، زه پوره مؤمن یم، خو تر څو پورې چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هر چا نه زیات عقلي محبت، اختیاري محبت نه وي، دی په دې خپله خبره او دعوه کې دروغجن دی. د ده اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم قابل قبول نه ده. او بیا ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه مونږ او تاسو ټول، هر سړی وایي زه عاشق رسول یم، زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل سر ورکوم، خپل مال په قربانوم، خپل جان په قربانوم، خپل اولاد په قربانوم. خو مونږ او تاسو ته په څنګه پته لګي چې د چا د الله د رسول سره محبت شته؟ علما فرمایي د نبي علیه الصلاة والسلام سره د محبت کولو د هغې تقاضي دي، د هغې نښې او علامې دي. اولنۍ نښه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د محبت کولو دا ده چې کوم سړی دا هغه دعوه کوي چې ما د الله د رسول سره محبت دی، نو دی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو پوره پوره اتباع کوي. د زندګۍ په هر ساعت، هر لمحه کې څومره افعال د رسول الله د کوم خبرو حکم کړی دی، د کومو خبرو نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی دی، په هغې ټولو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو تابعدار، د ده ظاهري شکل و صورت، د ده لباس، د ده نور ظاهري شکل و صورت چې دی دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې شکل و صورت د هغې په شان دي. مګر د زړه محبت د هغې هېڅ چا ته پته نه لګي، خو محبت هغه دی چې په ظاهري وجود باندې د هغې اثرات ښکاره شي. یو سړی دا دعوه کوي ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، حاتم زاهد رحمه الله فرمایي بمن ادعا حب النبي صلی الله علیه وسلم من غیر اتباع السنة فهو کذاب. څوک چې دا دعوه کوي ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، خو د هغه د سنتو اتباع نه کوي، نو هغه وایي دی په دې خپله خبره او دعوه کې ډېر غټ دروغجن دی. نو اوله تقاضا او علامات الله د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت د هغه د سنتو اتباع او تابعداري کول دي. او دویمه علامه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت هغه دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره د کوم څیز تعلق راغلی، د هغې څیزونو تعظیم کول، د هغې ادب او احترام کول. لکه مکه مکرمه ښار، مدینه منوره د هغې ښار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت شو، د دې ټولو تعظیم کول. ځکه د دې سره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه تعلق او نسبت چې هغه راغلی، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دویمه نښه او علامه. درېیمه نښه او علامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت هغه دا ده چې کوم انسان د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بغض او دشمني ساتي، نو دا مسلمان به هم د دغه انسان سره بغض او دشمني ساتي، د هغه نه به نفرت کوي، د هغه سره به دشمني ساتي، ځکه چې دی د ده د محبوب سره دشمني ساتي. نو چې د محبوب سره دشمني ساتي، دی به هم د هغه سره دشمني ساتي. او څلورمه تقاضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دا ده چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره ډېره، ذکر به یې ډېر کوي، پیار به پیغمبر علیه الصلاة والسلام یاد، که د غم حالت یو که د خوشحالۍ حالت، هر ځای کې دی خو دی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر ترې هغه کوي. او دا عام طور باندې د چا چې چا سره محبت وي،
نو دا ته د هغه په نوم اخیستلو کې لذت او خوند چې دی هغه محسوسېږي. پنځمه علامه یې دا ده، پنځمه تقاضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دا ده چې دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر وایي، ځکه درود شریف د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د قربت ذریعه ده، د انسان د ګناهونو د ختمولو او د الله رب العزت د رحمت د مستحق کېدو ذریعه ده. شپږمه تقاضا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات شوق به د انسان په زړه کې دی به دا وایي چې کله به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار په خوب کې به کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روضې د هغې دیدار او کله به په آخرت کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات کړي. علماء کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت دغه شپږ علامې او شپږ تقاضې ذکر کړي دي. اوله تقاضا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع او تابعداري کول. دویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کوم څیزونو سره تعلق او نسبت راغلی د هغې تعظیم او احترام کول. دریم څوک چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دشمني او بغض سره هغه انسان سره بغض او دشمنی ساتل. څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره او نوم بار بار ذکر کول او یادول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کول. پنځم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر ویل. او شپږم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د ملاقات شوق. عزتمندو الله رب العزت دې په موږ او تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي محبت چې پیدا کړي. زموږ او ستاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره هغه شان د محبت پیدا کړي څنګه محبت چې د صحابو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې هغه په طریقو باندې هغې باندې د هر څه قربانولو ته تیار شو. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك